واوري خبره واوري د الله رسول ورته وفرمایل ته څه په خبر یې څه معلومه ده که د دې سړي تر خولې یو لا یعنی بې ځایه بې مقصده خبره وتلې وه نو بیا څه چم کوي صحابي دی صحابي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم جنازه ورکړه صحابي خوشخبري ورته واوروله مبارک دي چې د جنت د الله رسول ته څه په خبر یې ولې یا رسول الله ولې خدا مسلمان دی کلمه گو دی د جنازې لمونځ دې ورکړي د الله رسول فرمایي څه معلومه ده که یو لا یعنی بې مقصد ده یو بې فایدې خبره تر خولې وتلې وه بیا دا پیغمبر اسلام صحابي ته وایي نو زموږ ته هر قدم بې فایدې دی که نه دی دا هر دویمه خبره نه هر پنځه خبرې زموږ بې فایدې دي که نه دي بې مقصده بې غرضه نه دي بې ځایه نه دي اشه اوس په یو سړی وایي یاره ما دومره ټیک ټاکونه جوړ کړي دي ما دونه ویډیو ای ظالمه خو دې شي ته اندازه ولګوه تا چې په قبر کې کښېښول سولې ستا مخ لره دا ستا عملنامه چې د هغه راځي که بدکاري سوې وه که شراب سوی و که رقص سوی و که غزله سوې وه که موزیک سوی و که غلا سوې وه که قبضه سوې وه نو هغه خو تلی خو نسې نو نه زه تلی سمه نه ته تلی سې اوس به ما او تا په قبر کې څه چم کوو وڅه چم کوو نو کوم سړی په خپله ځواني ناجیږي دغه څه دغه الکانې دا ژېرې مرینۍ راغلې د ده دا خیال دی چې زه ډېر کمالداره یم ته کمالداره نه یې دا خلک تا ته په کم نیت ګوري ته نه یې په خبر په دا خبره باندې دا پلار په دا خبره نه پوهېږي دا خلک زما زوی ولې دونه پالو کوي ولې زما زوی د وروره عام هلک دی د سکول دوه تورې نه زده کېږي هر کال پیل را روان دی ناکامه را روان دی نن دی څنګه 2 میلیونه 3 میلیونه 1 میلیون کسان چې دی هغه لري ولې لري دا ستا د دې سپینې چمړې د وجې لري